ایمان بیل شی دی او عمل بیل شی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ومن يعمل من الصالحات سوک چې عمل کوي نیک په طریقې د پیغمبر علی السلام. د قرآن ترجمه درس لایکی که شیر که د الله د رضا دپاره. ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی په دې معنا چې هغه خپل ټول ضروريات ټول حوایج یو الله ته سپارل دي. په دې نننی درس کې مونږ ته الله پاک هغه غلطیانې ښیي چې مونږ ټول په دې کې اخته یو او پوهیږو نه او پته راته نشته دی او غلطیانې څه دوره غټې غلطیان نه دي، دي وړې غلطیانې خو انسان په کفر ته وځي ځکه ورته وایي خلیل. نبی علیہ السلام فرمایي ابراهیم علیہ السلام د الله خلیل دی او زه د الله حبیب یم. سورة النساء د 130 نمبر آیات یعنی 123 نواله تر 127 نمبر آیات پورې. او مخلوقات کې زه خپل خلیل څوک نه جوړو. لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. پورې د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې. مخلوقات کې ما څوک خلیل نسلې نو ما به ابو بکر خلیل جوړ کړو، خو زما خلیل الله دی او ابو بکر خو زما رور دی زما دوست دی خو زما خلیل یو الله دی. لایکی کې شیر کې د الله د رضا دپاره. او ابراهیم علیہ السلام خلیل دی نو نبی علیہ السلام خلیل هم دی او حبیب هم دی. اوف ډیره د افسوس خبره ده چې څوک د الله او د الله د رسول خبره څوک لایک کوي نه، ډیره د درد خبره ده ولې شیطان یې نه پرېږدي. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ تپوس کی د تانا پیغمبره په باره د زنانو کې. ای د الله د رضا دپاره دا مخې ته شیر کا او لایک کا کومنټ کې څه مشوره راکړئ. دستور داو چې کم کور کې به څوک یتیمه یسیره پاتې شوه نو که هغه به بد شکله وه بدمورې وه یا بده وه مال به ورسره نه نو هغې سره به یې نکاح نه کوه. ویډیو اخیره پورې وګورئ، درس اخیره پورې واورئ ځکه چې په دې په منځ کې او په اخره کې مولانا مفتی سعید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے یو داسې خبره کړې ده چې ستاسو ذهن به سره بدل شي، تاسو به حیران شئ. او هغه خلک چې هغوی په ما باندې ټیم نه پاس کړي یا ما له خوب نه راځي نو زموږ یو څو درس د ویډیوګانو درسونه دې واوري انشاءالله خوب بوله راشي، آرام بوله راشي. که یو کس وي چې زما کاروبار نه چلیږي نو د کاروبار په باره کې انشاءالله ته زموږ دا درس واوره، په کور کې ولګوه، د الله په حکم کاروبار به داسې چلیږي او حق حلال رزق او هریان به سره برکت والا رزق انشاءالله. د ایمان د جوړېدو درس قرآن لفظ په لفظ په پښتو اردو دواړو کې. اوس د دې ځای نه ویډیو اوس د دې ځای نه درس د قرآن درس شروع شو او اخره پورې ته غوږ کېدی خو لایک او شیر د نه نشي او په کومنټ کې موږ له مشوره راکړئ چې داسې صحیح ده که نه نور څه تبدیلي پکې راولو او که څه غلطي پکې نه هغه راته هم ووایئ. اوس ویډیو اخیره پورې واورئ او وګورئ په غور سره. ستاسو چې کوم خپل خیال دی خپل خواهشات دي بې دلیله خبرې هغې باندې خلاصې نشته. لیس بامانیکم نه دی مدار د خلاصي ستاسو په خواهشاتو ستاسو په خیالاتو ولا امانی اهل الكتاب او نه خواهشات کتاب والا او خیالات کتاب والا. قانون او قاعده دادا من یعمل سوءا سوک چې عمل کوي بد د ګناه یجز به نو سزا به ول ورکړی شي. بد عمله سړي ته به سزا ملاویږي. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصيرا او نبه مومي ځان لرا بید الله نه معاون او نسوک امداد کوونکې. ومن يعمل من الصالحات او سوک چې عمل کوي نیک من ذکر نارینی او انثا که زنانی
وهو مؤمن شردا دے چې ایمان پکی ایمان ځان له ذکر کو او عمل ځان له ذکر کو عمل ایمان کې داخل دند نه دی ایمان بیل شی دی او عمل بیل شی دی ومن يعمل من الصالحات سوک چې عمل کوي نیک په طریقې د پیغمبر علی السلام ناری نوی او که زنانه وي وهو مؤمن په دې حال کې چې د ایماندار وي فاولئک يدخلون الجنه نو دغدي چې دند بشي جنت ته ولا يظلمون نقيرا او پدی و ظلم زیاته اونکړی شي په مقدار د هغې داغ چې اډو کې د کجوري مسکې دی نقیرا ذره بر درې الفاظونه راوړي او فتیل قتمیر او نقیر هیڅ چا سره به ذره بر معمولی ظلم زیاته نه کی ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله ومن احسن دینا سوق دے زیاد خایستا په دین کې ممن د هغه چا اسلم چې غاړه کې خوا اسلم وجهه لله چې کې خو گردن خپل ای اخلصا دینه چې خالص کو دین خپل لله الله لرا سوق زیاد خایسته دی په دین کې د هغه چانا چې گردنې کې خو الله تا اخلاص راويست خپل دین کې د پاره د الله یعنی ځان ټول تابعدار کړه الله اسلم وجهه لله خالص کو ځان خپل دین خپل لله الله لرا وهو محسن او دے موحد وی احسان کون کے وی واتبع او روان وی ملتا ابراہیم پا طریقی دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا داس ابراہیم چی بیزارو دا شرک ناک لک ولاړو پا توحید باندے ومن احسن دینا دا چا دین زیاد خائستہ دے یہودی وی زما دین عیسائی وی زما مشرک وی زما ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله سوق زیاد خایسته دے په دین کې د هغه چا اسلم وجهه لله چې خالص کو دین خپل الله لرا وهو محسن او دے تابعدار وی منون کې وی موحد وی او روان وی په طریقې د ابراهیم علیه السلام واتخذ الله ابراهیم خلیلا او جوړ کړو نیولې والله ابراهیم لرا خلیلن دوست خلیل هغه چاته ویل کیږي چې هغه محبت کی کامل وي او داغه مینه او محبت کی ذره بر کمی او نقصان نه وي هغه ته وی خلیل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ابراہیم دا اللہ خلیل دے وانا حبیب اللہ او زد اللہ حبیب خلیل یا خود خلت نہ دے او خلت نہ چین معنی داشوا الاختصاص فی المودہ والمحبہ خلیل هغه چاته ویل کیږي چې د محبت کی خاص وي د محبت پوره وي کامل وي هغه کې نقصان کمی نه وي هغه ته وي خلیل او کدا خلیل د خلت نه نو دا بیا راځي د احتیاج معنی کې ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی په دې معنی چې هغه خپل ټول ضرورت ټول حوایج یو الله تسپارل دي واړی او کلوي زکه ورته وي خلیل نبی علیہ السلام فرمائی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خلیل دے او زه دا اللہ حبیب
او مخلوقات کې ز خپل خلیل څوک نه جوړو. لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. مخلوقات کې ما څوک خلیل نسلې نو ما به ابو بکر خلیل جوړ کړو. خو زما خلیل الله دی او ابو بکر خو زما رور دی، زما دوست دی، خو زما خلیل یو الله دی. نو دین د چا خایسته دی چې هغه مسلمان وي، تابعدار وي د ابراهیم علیه السلام په طریقه وي، او ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی. نو څوک چې د الله خلیل جوړېدل غواړي نو دی به د ابراهیم علیه السلام په طریقې رواني. او ابراهیم علیه السلام خلیل دی نو نبی علیہ السلام خلیل هم دی او حبیب هم دی. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. خاص الله لردی هغه چې بردی او هغه چې کته دی. واقدار غیبدان یو الله دی. وکان الله بكل شیء محیطا. او دی الله په هر څه احاطه کوونکې راګیرونکې. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. تپوس کئی دتانا پا باردا زنانو کی. دا صورت اول کی دریم آیت کی چکم خبر راغلی وا دلتا بیا ذکر کئی. استفتاء ویلے کی گی مضبوط حکم غوښتل. یو مسئلے من ځان کو اکول ځان رسول داغی خبری جړل معلومول مضبوط حکم معلومول دیتا ہوئی استفتاء. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. تپوس کی دتانا پیغمبرا پا بارد زنانو کی. قل ورتویا اللہ یفتیکم. اللہ فتوہ در کئی تاسو لرا. اللہ حکم بیانی تاسو تافیہن پا بارد زنانو کی. وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء. او هغه چې لستل شوی دی په تاسو قرآن کې په باره د یتیمانو جنکو کې. د صورت اول کې یتیمانو سره ظلم زیاتې مکوئ. یتیمه یسیره جنۍ شوه نو هغې سره ظلم زیاتې مکوئ. د سوره نساء ابتدایي آیات په دې بیان شوي. قل ورتویا اللہ یفتیکم. اللہ فتوہ در کئی بیان کئی حکم در کئی فیہن پبارد زنانو. وما یتلا علیکم فی الکتاب. او حقا چلستل شویدی پتاسو قرآن کی کتاب کی. فی یتام النساء پبارد یتیمو جنکو. اللاتی حقا جنکی لا تؤتونہن چنور کوئی تاسو دی لرا ما حقا مہر کتب لهن چې مقرر کړی شوی دی دی لرا. میراث کې سرسی نو جایداد کې ولا برخه نه ورکای. مہر دی ولا مقرر کړی دی نو نه ولا ورکای. لا تؤتونهن نو ورکوي دی لرا ما هغه کتب لهن چې مقرر شوی دی دی لرا. وترغبون او مختن اړوي ان تنکحوهن دا چې نکاح ور سره وکړي ځکه چې بد شکل ده یا غریب ده. دستور داو چې کم کور کې به څوک یتیمه یسیره پاتې شوه نو که هغه به بد شکله وه بدمورې وه یا بده وه مال به ورسره نو هغې سره به یې نکاح نه کوو. هغې سره به یې نکاح کوو چې مال به ورسره و ښایست به یا که خایسته و خو مال بنو نو بیا به ورسره نکاح کو خو مہر به نه ورکو نو دا ظلم زیاتې به کو. وترغبون مخ اړوي ان تنکحوهن دا چې نکاح ورسره وکړي. یا بل معنا وترغبون رغبت کوي ان تنکحوهن چې نکاح ورسره وکړي خو مہر ولا نه ورکو. والمستضعفین من الولدان. اللہ یفتیکم ما یتلا علیکم. اللہ یفتیکم فی المستضعفین من الولدان. اللہ حکم بیانی فتوہ در کی تاسو لرا پباردا کمزوری ماشومانو کی. یتیمان ماشومان الکان او جنکای.
والمستضعفین کمزوری من الولدان د ماشومانونا الله تاسو ته حکم بیانې فتوا درګي یتیم یسیر سرا ظلم زیاته مکوي مخکې احکام بیان شوي وان تقوموا لليتامى بالقسط او دا چکلک ودرېږي یتیمانو لرا په انصاف سره وان تقوموا ودرېږي خیال اوساتای د یتیمانو په انصاف سره وما تفعلوا من خیر او هغه چې تاسو کوئ څه نیکي څه خیر فإن الله كان به عليما نو یقینا الله باغی په د علم والا زما محترم ورونو دوستو بایګانو لایک کای شیر کای د الله درزات لپاره الله پاک تخپل محبت خو زمونږه هر یو ویډیو قرآن ترجمه درس لفظ په لفظ او د دینی خبرې او د تبلیغي بیانات او د علماو بیانات او د مانزه طریقې او فرایض او واجبات د الله درزا لپاره شیر کړئ خلک په زمونږ ویډیوګانې ګوري تا ته موږ ته به اجر میلاویږي انشاءالله د څوک چې د قرآن پاک یو آیات زده کي یا ووري صرف ووري زده کي یا نه کي عمل پې وکړي یا ونه کړي الله پاک ورته د 1000 رکعاتو نفلونو زیات اجر ورکوي ګوره زمونږ د فیسبوک او د یوټیوب د چینل د دواړو لینک یو شانته دی د یوټیوب او د فیسبوک دواړه یعنی چې په فیسبوک کې بره ولیکې @ داسې ای دا ګول غوندې نه دی ته @ وي نو دا @ ولیکې او قرآني معلومات ولیکې خو قرآني معلومات کې واقعي غټ ولیکې ورپسې به قرآني معلومات یعنې ټول ولیکې چې دا ولیکې نو انشاءالله تعالی فیسبوک کې به زمونږ دغه راشي څه دی پیج به راشي او هغه به فالو کړئ او لایک یې کړئ او شیر کړئ او په یوټیوب کې وکړئ نو په یوټیوب کې چې هم دغه شانته قرآني معلومات @ پې ولیکئ او قرآني معلومات چې لیکئ نه یې کې باقي هم غټ ولیکئ څه دی که نه انشاءالله الله پاک هم خوشحاله کړه الله پاک هم د زړه حاجتونه پوره کړه الله پاک هم په دنیا او په آخرت باندې کامیاب کړه زمونږ دا ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ ضرور او په وټساپ کې یو 100 کسانو ته شیر کړئ او په مسنجر باندې یو 100 کسانو ته شیر کړئ انشاءالله چاته شیر کوئ تاسو سره خفه کېږي نه بلکې خوشحاله به شي ولې دې کې څه ګډېدل نشته څه بدې خبرې نشته دي انشاءالله ډېر خبرې دي او که چېرې چاله خوب نه ورځي یا یو سړی پریشان وي یا وي زما په مال کې برکت نشته دی یا په کور کې جګړې زمونږ یو څو ویډیوګانې دې وګوري انشاءالله الله پاک په هر څه حل کړي او الله پاک په خیر کړي انشاءالله څه دي الله هم خوشحاله کړه الله پاک هم کامیاب کړه په دواړه جان الله پاک هم د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کړه الله پاک هم د زړه حاجتونه پوره کړه امین ثم امین او مال هم د سره دعا کړه کومنټ کې څه خو مشوره راکړئ آیا داسې صحیح دي یا څه پکې غلطیا نشته هغه راته ووایئ او که نه نور څه چل وسو څه دي انشاءالله الله هم خوشحاله السلام علیکم